غزا وشوله الله تبارک وتعالى مسلمانانو ته فتح ورکړه بیا په دې کې قیدیان رالو نو دا اسلام مونږ ته دا د اسلام لومبۍ غزا او مسلمانانو ته الله فتح ورکړې وه او په دې کې د مسلمانانو د امداد دپاره الله تبارک وتعالى فرشتې هم رالېږلي نبي علیه السلام وروستو راورسېده د بدر مقام ته نو چې راورسېدو نو د اوبو چې کومه چینه وه دغې ځای کې هغې باندې هم د قریشو قبضه وه او دارنګې کم کلک میدان چې و په هغې باندې هم کافرو قبضه کړې وه نبي علیه الصلاة والسلام طرف ته اوبه هم نه وي او شګې وي ریګستان نو په شګو کې سړی منډه نه شي والی راتاویږي پکې شپې پکې ښخېږي او د کافرو طرف چې کلک و په هغې کې خو منډه هم ښه والی کېدله صحابه کرامو نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره په اوبو باندې هم هغې قبضه کړې ده او دارنګې کلک طرف چې دی هغه هم هغې قبضه کړی دی مونږ سره خو یو اوبه نشته او دویم طرف دا دی چې کوم د شګو میدان دی هغه راته پاتې شوی دی نبی علیه الصلاة والسلام د الله تبارک وتعالی په دربار کې دعا وکړه نو الله تبارک وتعالی پرې د شپې باران وورو دا غي ذکر الله تبارک وتعالى په قران کې کړی دی وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به الله تبارک وتعالى په باران او باران خصم باران وشو نو چې باران وشو نو صحابه کرام ځان له وبهم جمع کړي دندون منډونو کې پاکي وبو درې دی هغه تي زر زر لوخي ډکو نو ځان له وب برابر کړي دویم دا چې په دې شګ باندې باران وشي دا کلک شي د دې نه یو سیمټ غونته جوړ شي نرشک شي دا کلک شي او کم طرف ته چې خاورې نه کې خټي جوړي شي خو بیا پکې منډه وای ورته ویږي با نو باران او شو یو صحابه کرامو توبم پوره شوي دویم دا چې هغه شګلن میدان کلک شو او هغه طرف ته چې مټینه خوره هغه خټي وګرځیدلی نو دا هغه طرف نقصان شو د مسلمانانو هغه طرف هغه پیدامن شو نو چې کله سار شو نو سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ رای ورکړه په دې غونډګۍ باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو سفر روغتو دی په دې کې وی دی په جنگ نه راځي د په سکیورټي باندې بس صحابه کرام ولاړ وي نو دا راي ډېر صحابه کرام ته خوښ شول نو پای غونډکۍ باندې نبی رسول الله والسلام له سفر روغتو دا داسې ځای و چې پاغه په ودرې د لاندې به ټول میدان ښکارېدو نبی رسول الله والسلام له سفر جوړ شو او ابو بکر رضی الله تعالی عنہ سره مرګره دی سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ابو بکر رضی الله تعالی عنہ چې کله سفر وشو دواړه ورته دن نشو او ما تور راوغسته ځای په دروازه ودرېدم او چې نبی رسول الله څنګه دن نشو په مانځو ودرېد دوه رکعاته نفل وکړو او الله تبارک وتعالى ته دعاګانې وکړي چې کله دعاګانې وکړي بیا راکو شوخته د نبی رسول الله والسلام په مخ باندې د خوشحالي غونټه صحابه کرام حیران شو چې دا خو د خوشحالي موقع نه ده دا خو د خوشحالۍ موقع نه ده او نبی علیه الصلاة والسلام په دې موقع باندې هم څه کېږي خاندي نبی علیه الصلاة والسلام سره صحابه کرام ملګري دي نبی علیه الصلاة والسلام داسې په میدان کې ګرځي یو ځای ته لاس نیسي وایي دا د پلانکي ځای دی دلته به پلانکي مردارېږي دا د پلانکي ځای دی په دې ځای به پلانکي مردارېږي دا د عتبه ځای دی دا د شیبه ځای دی دا د ولید ځای دی دا د ابوجهل ځای دی دا یو کافر نوم اخلي او یو ځای ښیي علي رضی الله تعالی فرمایي وایي په کومه شپه باندې چې سار له به جنګ کېږي په دغه شپه باندې وایي موږ تمام صحابه کرامو خوب وکړو بس یو صحابي نو پاتې شوی چې هغه ویښ پاتې شو ټول اوده شو وایي سوا د نبي علیه الصلاة والسلام نه چې نبي علیه السلام خوب نه وکړی تمام شپه الله تبارک وتعالی ته جړه فریاد کوم او الله نه دعاګانې غوښتلې چې سار شو نبی علیه الصلاة والسلام صفونه جوړول نبی علیه الصلاة والسلام چې د غزا د پاره صفونه جوړول نو دې کې یو صحابي سواد رضی الله تعالی عنہ دا هغه د خېټه داسې لږه مخې ته راوتې وه صف کې لږ مخې ته ولاړو که نه نبی علیه الصلاة والسلام اسی بطور خوش طبیعتۍ بطور مزاج بطور ټوکې دا تیر وسره غش وسره په لاس کې که نه هغه په دې خېټه باندې داسې کو د سواد دننه کې خېټه دننه کې د صف نه بار ته راوتې ده هسې خندنې ورسره کوه نو دا غش یې په داسې تېر کو نو چې تېر کو نو هغه ورته وایي د الله پاکه پیغمبر خوب دې کړمه پیغمبر خوب دې کړم د الله پاکه پیغمبره خېټه دې راله په غشي باندې خوب کړه نبي علیه الصلاة والسلام ورته وایي ښه د الله پاکه پیغمبره موږ په تا باندې ایمان راوړی دی ته زمونږ د پیغمبر یې صحابه کرام حیران دي چې دا دی نبي اسلام ته څنګه خبرې کوي موږ په تا باندې ایمان راوړی ته زمونږ پیغمبر یې تا راته وایي چې انصاف به کوئ نبی علیه السلام ورته فرمایي او بالکل ما ویلي چې انصاف کوئ نو زما د خېټه زخمي کړه خوب دې کړم اوس انصاف دا دی چې زه ستا نه بدل واخلم ته راته وایي چې انصاف کوئ نو زه دې زخمي نه کړم خوب دې نه کړم نو اوس به ستا نه بدل نه اخلم صحابه کرام حیران دي چې یو طرف ته راغلی د نبي علیه السلام په ملګرتیا کې جهاد له او په نبی علیه الصلاة والسلام باندې خپل سر قربانوي او چې معمولي خېټه د غشي سره وکړې د نبی علیه الصلاة والسلام ته بدل در نه اخلم دا څنګه صحابي دی
یو طرف ته جهاد لراغله په نبی اسلام سر قرباني او بل طرف ته د غشي سره معمولی خېټه ولګي د نبی اسلام ته دا بدل بدر نخرم صحابه کرام ولاړ دي خو نبی اسلام صحابه کرام ته فرمایي خاموش سبنه وایي بالکل د خېټه زخمی شوی ما ته تکلیف رسولې ته د حق دا جوړیږي چې ما ته شان تکلیف را ورسي نبی اسلام ورته وی سواد بدل واخله نو سواد رضی الله تعالی عنہ فرمایي نه کنه د الله پاک پیغمبره بدل دي نشي اغوستو وی څنګه وی تا چې زما په خېټه باندې غش راکاګو زما خو په خېټه باندې کمیس نو صادر پینو زما په خېټه باندې کپړه نه و ستا په خېټه باندې خو کپړه ده نو زه څنګه بدل واخلم به خېټه ښکارا کا چې زه درنه بدل واخلم صحابه کرام حیران دي دا څنګه صحابي دي نبی رسول الله د خېټه مبارک نه داسې صادر لري کو به هون سواد بدل واخله سواد رضی الله عنه چې د نبی رسول الله خېټه مبارک څنګه اولید کنه او رامن دکړه واد خط پوري او په جړا شو ورته او داسې خېټه مبارک ول خپل کړه د الله پاک پیغمبره دا می ارمانو چې دې سره شونډي ولګوم کې دې شي دا می تاسو سره اخیری ملاقات جنگ شروع کېږي د الله پاک پیغمبر کې دې چې دا مې سره اخیری ملاقات بدل مې درنه نه اغستو خدا مې خو خبره چې تماته خېټه مبارک ښکار کې زه په شونډي ولګوم بدل مې نه اغستو داسې عجیبه غونته واقعه به دا ځکه مخې لراله نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفونه برابر کړو او نبی علیہ السلام بچ کله د مون سب برابر او یا د جهاد سب برابر او نبی علیہ السلام په فرمایل وي صفونه داسې سیده ساتل لکه څنګه چې د فرشتو صفونه نو نبی اسلام به د سب د نیغوالي ډېر غټ خیال ساتو صفونه چې نیغي نو زړونه یو نیغي چې په صفونو کې کوږوالی شي نو بیا په زړونو کې هم د یو بل نه سره راځي کوږوالی راځي د دې وجې نه د مونځ په صفونو کې هم ډېر خیال ساتل پکار دي چې دا نیغ کړی شي خو هغه مونځ د جنازې دی خو هغه عام مونځ دی خو صفونه چې پکې جوړېږي نو هغه صفونه نیغ ساتل پکار دي بهرحال په دې دوران کې نبی اسلام چې صفونه جوړ کړو د کافرو د طرف نه یو تنو عمر ابن وهب چې د ابو جهل ته وویل ویزه زما او د مسلمانانو د لښکر ګورم چې دا څو کسان دي د استصور شو د عمر ابن وهب او چې داسې غیر چاپیره چکر ولګو نظر واچو کنه واپس راغی نو بل یو کافر حکیم ابن حزام دا ورسته به مسلمان شو خدای ټیم کې کافرو د حکیم ابن حزام لراغه یاره ما خو د مسلمانانو نه غیر چاپیره چکر ولګو خو ډیر لک کسان دي دا 300 کسان ما تخکاریم 300 کسان به اندازتن او یې سره شتون نه اصله هو سره نشته دا خو پات داسې راغلي دی لک کسان دي میرا دې موږ له دوکه راکې دې موږ سره کوي اصله هی نه دی راغستي او لک کسان یو تش لاس مخې ته راغلي دي دې موږ له دوکه راکې چې موږ په حمله وکړو شاته نور کسان ناشتي په دې مخې ته موږ ذکر راغلي چې موږ په حمله وکړو هغه باندې شاغړي واپاسي زه ګورم غیر چاپیره نورم سي کوم بیا استوخته چې استوخته داس غیر چاپیره د غرون نه تاو شو لری پورې لا واپس راغی حکیم ابن حزام ته هم دک 300 لستی برسو کو سره شته دینا ایسو کو سره نشته خو ما ته داسې ښکاری کنه چې دوی د مدینه منورې نه مرګ راوستي دي دوی د مدینه منورې نه چې د 300 لس راغلي او تش لاس راغلي کنه دوی مرګ راغلي ځان وجني وی دوی خو مري خو چې دوی مري نو خامخا د ځان سره به یو کس زمونږ نه مړ کوي 300 کسان دي دوی خو مري ځکه تش لاس راغلي زمونږ مخله او موږ سره توري دي نو دوی خو ځان وجني خو چې ځان وجني خامخا به زمونږ نه یو تن خامخا وجني د عمر ابن وهب ورته وی چې 300 کسان زمونږ نه مړ شي او دوی مړ شي دا هم زمونږ د قریش خلک دي زمونږ رور او نسب خلک دي نو چې دوی مړ شي او زمونږ نم دومره مړ کی دا غي نه پس به د ژوند بیا سمځي ابا سې ژوند بیا موږ په مکه کې تیر کو چې دوی مو وجنو زمونږ نم دور نور مړ شي هغه ژوند بیا سخواني د حکیم ابن حزام ورته ورکه دا خبره دی ټیک وکړه موږ دوی مرو په خپل کې جنگ دی نو بیا موږ څه ژوند تیر کو د قافله د ابو سفیان چې زمونږ د تجارت قافله غتلې ده دلته کې څه شي جنگي کو دوی رااله دواړه او دوی دا خبره دغه ته وکړه د کفارو یو سردارو عتبه وویلو عتبه دغه 300 کسان راغلي دي او دوی به موږ وجنو خو دوی به زمونږ نه یو تن خامخا وجني نو څه شي دوی وجنو خپل خلک وجنو کنه نو چې دا جنگ ختم شوم واپس مکه ته لاړ شو څنګه به عتبه ورته دا خبره ټیکته جنگ څه شي لکو جنگ ولیکو دا عتبه چې دی به د جنگ نه شاته کېدو دا عتبه او شیبه دارونه وو دوی د جنگ نه د شاته دوه وجونه کېدل یو خدای د دوی غلام د عداس نوم د عتبه غلام د نوم عداس بیا د آزاد کړي وو دا عداس چې د نصرانی وو د نبی رسول الله سلام باندې ایمان راوړی وو د نصرانیت نه توبګار شوی وو نو چې کله دا عتبه او شیبه راتله د مدینه منورې ته جنگ لا هغه په خپل قرآن خط نه پرې خودل تاسو مزه یې ولی نه ته ولی مونږ پسې مونږ د خپل نیولې چې مزه
وی مزه هغه د الله رسول دی دا سره تاسو مقابله نشئ کولی خو ما ته پته ده چې هغه تاسو وجني مړه کوي خو نو په تاسو خپه یم مزه هغه ورته ته رښتیا وایي چې دا د الله پیغمبر دی او زه د رښتیا هم د الله پیغمبر دی او دا جاړم ځکه چې په تاسو پسې خپه یم تاسو هلته مرګ له روان یې نو دوی دا خبره په زړه کې راغله چې یاره عاده سره ته چې د الله پیغمبر دی تاسو مرګ له ځم دوی د دې جنګ نه لږ شاته کېدل او دویم دا چې د نبی رسول الله ترور عاتکه رضی الله تعالی عنها هغه خوب هم لیدلی و په هغې کې هم دې ته اشاره وه چې دا کوم خلک د مکې نه روان دي دا مرګ له هلته روان دی نو دوی د جنګ نه لږ شاته کېدل نو دوی عتبه ورته وایي دا ډېره ښه خبره ده زه ځم چې دا خبره د ابو جهل سره وکړم بهرحال په دې کې بل تن ورغی ابو جهل ته وي عتبه وایي چې یاره جنګ نه کوو واپس ځو نو ابو جهل ورته وایي عتبه خو ځکه دا خبره کوي که نه چې د هغه زوی مسلمان دی د مسلمانانو په صف کې ولاړ دی نه خو خپل زوی بچ کوي ځکه د جنګ نه شاته کېږي او په دې کې یو تن یې راوغوښتو د دې مسلمانو د لاسه یو کافر مړ شوی په لاره باندې دا کې کس رور یې راوغوښتو چې رور یې راوغوښته که نه ویې لکه ستا هغه تره خو وایي عتبه چې واپس ځو ستا د رور بدل نه اخلي رور بدل نه اخلي اوس دا خلک راپارو نو هغه چغې کړې وی وا عمره هغه خپل مړ رور یادو چغې کړې وا عمره وا زما عمره وروره وا زما عمره چې دا چغې شروع کړي په خلکو کې لږ غیرت راواچو چې دې مسلمانانو راله سړی وجله تاسو ځنه واپس ځئ بهرحال دا عتبه د خپلې خبرې نه څه شو واپس شو وی صحیح ده چې تاسو وایي جنګ کوو نو جنګ به وکړو صفونه جوړ شو یو طرف ته د مسلمانانو صفونه جوړ شو بل طرف ته د ابو جهل صفونه جوړ شو چې صفونه جوړ شو نو نبی علیه د هغې طرف نه درې تنه راووتل مقابلې ته عتبه شیبه او ولید عتبه او شیبه او ولید دا عتبه او شیبه وروڼه وو او دا ولید یې زوی و او د دې یو وراره و نو یعنې دوه وروڼه او یو وراره ووتل جګړه دوی درې واړه ووتل مقابلې ته اواز یې وکړئ تاسو کې څوک راوځي نو د دې طرف نه هم درې کسان ورغلو عوف رضی الله تعالی عنه معوذ رضی الله تعالی عنه او عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنه دا درې واړه صحابه کرام وروتل دا معوذ رضی الله تعالی عنه دا عوف رضی الله تعالی عنه دا رونه دي او دا د حارث زامن دي دا عفرا یو زنانه ده دا معاذ او معوذ نومونه خو تاسو اورېدلي که نه دا د عفرا زنانه زامن وو د دې اووه زامن درې د یو خاوند او څلور د بل خاوند نه او اووه واړه زامن په جنګ بدر کې شریک وو داسې زنانه هم تېرې شوي دي ښه د عفرا رضی الله تعالی عنها اووه زامن اووه واړه په جنګ بدر کې شریک وو وواړه نو دا دې طرف هم دوه وروڼه راووتلو عوف رضی الله تعالی معاوض رضی الله تعالی او عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی دوی مقابلې ته وروتل چې وروتل عتبه نه تپوس وکړو تاسو څوک یې دوی ورته رحتم من الانصار موږ د انصارو کسان یو موږ انصار یو ستاسو خلک نه یو نو عتبه ورته وایي ستاسو سره زموږ هېڅ کار نشته تاسو سره نه جنګېږو تاسو واپس شئ موږ له زموږ د مقابلې خلک روباسئ مهاجر روباسئ د مکې والا روباسئ زموږ د هغې سره مقابله ده نبي علیه الصلاة والسلام اواز وکړو وی حمزه دا یې تره وی حمزه وځه علي دا د تر زوی علي رضی الله تعالی توزه او عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنہ توزه درې صحابه کرام وتل د دې طرف نه خو د صحابه کرامو مخونو باندې داسې صادر باندې تړلي صرف سترګې ښکاري دي مخونه پټو نه هغه طرف ته نه عتبه تاسو کو وی تاسو څوک یې نو حمزه رضی الله تعالی عنہ فرمایي زه حمزه ما علي رضی الله تعالی زه علي ما او دې طرف نه عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنہ زه عبیده ما نو عتبه ورته وی اوس زموږ د مقابلې خلک راووتی ځکه دا د مکې و که نه اوس زموږ د مقابلې راووتی بهرحال درې واړو د یو بل سره مقابله وکړه نو علي رضی الله تعالی عنه حمزه رضی الله تعالی عنه د عتبه په مقابله کې ورغی او علي رضی الله تعالی عنه د ولید مقابله کې او د شیبه په مقابله کې عبیده رضی الله تعالی عنه او عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنه دوی مقابله وکړه نو حضرت علی رضی الله تعالی حمزه رضی الله تعالی د خپل لومبي گزار سره دوه کافر مردار کړ خو عبیده رضی الله تعالی عنہ چې کنه په د باندې خپل مقابل گزار کوندل خپل والا چې خپل ولا دې راتاو شو نو علی رضی الله تعالی حمزه رضی الله عنه مدد لور رسول بل کافر مردار او عبیده رضی الله تعالی راوړو د نبی رسول الله خواته کې خودو چې کله د نبی رسول الله خواته کې خودو نبی رسول الله والسلام ته فرمایي د الله پاک پیغمبر زه شهید یم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي او عبیده ته شهیدی نو په دغه ټایم کې دی وی کاش چې ابو طالب ژوندی وی چې ما ورته نن ښودلی وی ابو طالب به اشعار ویلو وی نبي علیه السلام به موږ تر هغې پورې ورنکو کافرو ته تر څو چې موږ خپلې بیبیانې کونډې کړي نه وي کاش چې نن ابو طالب ژوندی وی چې ما ورته وویلی چې موږ خپلې بیبیانې کونډو خو نبي علیه السلام دشمن له نه ورکړو کاش چې دا شعر مې ورته نن ویلی وی چې ستا د شعر مصداق موږ ویو چې سرونه په نبي علیه الصلاة والسلام باندې شیندو بهرحال په دې نه بار جنګ شروع شو چې جنګ شروع شو نبي علیه الصلاة والسلام راغی
او کم سفر چې راخ کړو صحابه کرامو دله هغې ته ورننوتو او ابوبکر رضی الله تعالی عنه سره ورننوتو او په دروازه باندې عبد الله ابن رواحه رضی الله سعد ابن معاذ رضی الله په دروازه باندې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی تور نیولې ولاړ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله په سجده باندې پریوزي کنه الله ته جاړي نو کله سر اوچت کنه لاسونه اوچت کنه الله ته جاړي نو حدیث مبارک راځي وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې لاسونه نیولي والله ته لاسونه اوچت کړي دی خو جنگ شروع دی نو د الله په دربار کې دعا کوي وی الله په مکه کې مم ډیر کوشش وکړو الله په مدینه کې مم ډیر کوشش وکړو صرف دغه 314 مې الله تیار کړو هغه په خپل خیال دی په سر باندې سرتور او اصله هم نه لري الله دغه 314 مې الله راوستي دي الله کو ستا خوخه چې د نن نه بعد ستانو نه غستل کېږي نو دوی راغملکه الله کو ستا خوخه چې په مقدس مکه ستا عبادت ورشي نه دغه 314 سره لملک الله خو کو ستا نوم په مقدس مکه یادی کنه الله د دې حفاظت وکړه لاس یې چت کړو داسې جاړي ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د شان راغی د ډیر عاجزین د نبی رسول الله د صدر دسی خو د اوګي ښکار شوی چې ښکار شو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ راغی د صدر راوغه د نبی رسول الله په اوګي واچو او د شاغ علی دسی تلاسونه توکل چې وته کړی د الله پاک پیغمبر بس کا نور مجاړه بس کا نور مجاړه الله ست आवाज وریدو الله ست आवाज وریدو الله به دې صحابه حفاظت کوي د الله پاک پیغمبر بس کا علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی جنگ شروع دی او زه په ټیم په ټیم د نبی رسول الله تماشې راتلم وي په دې جنگ په دې دوران کې یو ځل میزان غلي غونته کې راوستو چې راوستو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله صلی الله په سجده باندې پروت نبی رسول الله په سجده پروت او الله ته جاړي وزن عالم بیا عالم جنگ ته بیا چې غزا وکړه داسې ستړی شوم بیا عالم د نبی رسول الله صلی الله تماشې له چې بیا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا نبی رسول الله په سجده پروت دی وی چې په دریم ځل باندې کافر خو مردار کړو چې کوم قیدیان او قیدیان کړو غزا ختم شوله ویرانم چې نبی اسلام بیا په سجده پروت ما ته د الله پاک پیغمبره مبارک شه مون غزا وګټله مسلمانانو فتح ومنتلا نبی اسلام سر مبارک روچت کو د سجده نه چې کله غزا ختم شو نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د ابو جهل خبر را لواله نو صحابه کرام روان شو نو عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ اولید چې د پروت خو صاحب پکې شته دی صرف زخمی دی نو حدیث مبارک راځي او د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په دې سینه کې ناستو په دې سینه ورته داسې کې ناستو د سینې ته وخت چې کې ناستو د سترګې دې وغړولې نو چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه باندې سترګې ولګېدې کنه نو اې د بيزو سرون کډي روچت ځای ته ختلې دا ابو جهل الفاظ وکا عبد الله بن مسعود په دغه ټیم کې وی اې د بيزو سرون کې نن ډېر پوچت ځای باندې ناسي نو عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایلی او زه په سینه ناسم وی کول څه غواړي ابو جهل ورته وی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایلی سر د کلم کو سر در نه کټ کوم وی چې سر نه کلم کوي کنه ستاده تور زما په سر کار نه کوي زما د تور والا په دې باندې را نصر وخه ستا تور زما سر نه وسی زما په دې تور باندې زما سر وخه خو یو خبره درته کومه په دې به عمل وکي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایلی وسو وی زما د اثر به دې وګو سره کټ کی ابو جهل ته وی زما د اثر به دې وګو سره کټ کی چې په نور سرونو کې دې غټ کاری چې روبي سی وای چې دې غټ کاری چې روبي سی وای او خپل مرګري ته دې وایا چې تاسو ورته پیغمبر وایي وی هغه ته وایا چې نن می درنه څومره نفرت ته دومره می درنه مخ کینم ابس عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې تور اوچته کړه سری تی و سری نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک پیغمبر د بدبخت د ابو جهل سره داده نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورته کتل کنه او عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ته ټول کیسه بیان کړه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی یو زما فرعون د یو د موسی علی السلام فرعونو خو د موسی علیه السلام فرعون چې هغه کمزور او زما د فرعون نه ځکه چې فرعون چپور اواز کنه هغه آمنت برب موسی و هارون فرعون چې کله چپور اواز نه چې کړی وی ما ایمان راوړ پر رب د موسی او د هارون باندې خو ځان کدن ته په دې ته نه پاتې او زما د فرعون په وخت ځان کدن کوم دا وی چې ستاره پیغمبر نه اوس دومره نه پاتې چې مخکې دې زما د فرعون دا چې خسته بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ پدې بتاوته ان شاء الله الغزیز خسته واقعاګانې او بیانات ملاويږي والسلام ډیر مننه